د ملګري نه به یې ناسه مشر سړي دغه وکړه ویل جرګه کې فلانی خلک نه وي دا بد کار دی تاسو مشر سړي خبره وکړه موږ دا ټول کورونه ورغلي یو جرګې موږ کولې اول وار زه مولانا فضل الرحمن ورغلم فوټو یې ستا اول زه فضل الرحمن ورغلم چې دا جرګه ده به نو خامخا به راځي بیا زه شیفاول ورغلم بیا زه د ولي خان کور نه ورغلم چې په دنیا کې یو سیال پښتون ما لیدلی دي زه کور ته ورغلم په خپله بیا که څوک نه راتلي پروا نه لري نه دې راځي زموږ 3 کاله موږ نارې ویلې چې دا پښتانه جرګې غواړي دلته په افغانستان کې په بین الاقوام کې هېڅ چا نه منله بیا موږ نارې ویلې 3 کاله چې او خلکو دې وطن د جنګ را روان دی لوی جنګ را روانه بربادي را روانه ده راسي وخت چارې یو مشوره ورته وکړو اوس هم شاوخوا سرې لمبې د جنګ روانې دي موږ ټول خلک ودي یو ډېر خطرناک حالت یې عزیزانو کنې زه په دې عمر کې نه د جګړې یم ته زما ویښتان وګوره ته زما سپین دغه وګوره د جګړې نه بد یې اخیستی یم بد یې اخیستی یم چې وطن ولاړ خدای مکه د وطن شتمنۍ ولاړې عزیزانو کلي په کلي ګرځو بیا به هم راځو هر پښتون دا حق لري هر پښتون دا حق لري که زموږ په خبره کې چا لول شته په تا د خدای هم پسې په تا د قرآن هم پسې پټه خوله مه کښېنه راته ووایه چاله کې غلی سره روان شوي یاست خدای خبر بیا مې څه تماشه شروع کړې ده بیا مې د شیش پیسې کمې شوي دي کله په سباوی کې ناست یاست کله په فلاني ځای کې ناست او که غلا نه ده بده نه ده واقعي واقعیات دا دي عزیزانو مهرباني به کوئ دا لغاینې اوبه یې راړولې غازي بروتا پټه معاهده ورته کوو پټه ثوابۍ والا پر کور به یو سړی ورکوئ ټول ورځو دا کاڼې داسې ځله غورځو لکه دغه ختم بیا دې وشي که چا پر دې موږ وژلو مړه دي کړي راورځ موږ په د لوږې مړو کوڅو کې په بېکاره خبرونو مړو پر دا به مړه شو